د زنانو وجودونه کله ماشومان په ټیک ټاک باندې ایلی. زه حیران یم صرف دیتا چې ستاو زما د کور یو رکوټې ماشومي او هغه په موبایل د بلې زنانه ټول وجود وویني. دی به د خپلې مور ته څنګه نظر کوي په دې کور کې؟ دی به د خپلې خور سره دا میندې به څنګه سترګې د دې بچو سره لګوي؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دا ژوند به څنګه تیرو؟ دومره ماشومان یې هغې په موبایلو باندې د زنانه وجودونه ولیدل. دی به دې مور ته اوس څنګه ګوري؟ دی به دې خور ته څنګه ګوري؟ ما سره فکر دا دی دی به دې مور ته په کم نظر اوس ګوري؟ دی به دا مور وګڼي اوس؟ دی بس د ده به څه خیال اوس؟ ماشومانو غور وکئ، د نوي کل غور وکئ. مونږ لاس کې خو چې د چا په لاس کې طاقت دی نو مونږ وایو خدای دې پکې ایمانی غیرت پیدا کی، ایمانی غیرت چې دا بې حیایي بند کړي او دا بې حیایي ختمه شي. داسې بې حیایي راننوتلې ده. د خور او د مور تمیز ورکېدو والا دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو نه تپوس وکړو، وی صحابو زنا څه ته وایي؟ زنا باره کې ستاسو څه رایې ده؟ وی دا الله حرامه کړې ده او دا به د قیامته پورې حرام وي. نبی علیہ السلام ورته وی چې یو سړی لزله زنا وکړي، لزله، او یو سړی راولګي او د خپلې ګاونډۍ سره زنا وکړي، د ده دا ګناه د هغه د ګناه نه سیوا ده. هغه لزله زنا کړې ده، د یو ځل زنا وکړله خو د خپلې ګاونډۍ سره یې زنا وکړه. ځکه ګاونډي په ده باندې تکیه کړې وای، دا زما ګاونډي دی، دی به زما کور ساتي، دی به زما کور ساتي. نن الله دې رحم وکړي. نه ګاونډي د ګاونډي نه په یاره کې دی چې د کور او زینه د ګاونډي نه یریږي، د ګاونډي نه یریږي. د دواړو جهانو سردار فرمایي مومن نه دی هغه کس چې د سو پورې د ګاونډي د تکلیف نه محفوظ شوی نه دی، په امن شوی نه دی. دا مومن نه دی، دا مومن نه دی. ګاونډي به په ګاونډي اعتماد څنګه کوي چې ګاونډي به زما د ګاونډ دی به زما د کور خیال وساتي؟ نن ګاونډي د ګاونډي نه یریږي. نو د خپلې ګاونډۍ سره زنا کول دا د لسو زناونو نه زیات ګناه ده چې دی د خپلې ګاونډۍ سره، ځکه ګاونډي په د اعتماد کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. درې کسات دسی دي چې نه به ورسره الله قیامت کې خبرې کوي،